السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستبراء من البول. باب بيان الاستبراء من البول. استبراء من البول. استبراء من البول لازم دمانا طلب براءة الذكر مما فيه بقية البول. استبراء من البول تتوي طلب براءة الذكر مما فيه من بقية البول. طلب خلاص والد ذکر کے مما فيه د اغنه چې کې کم باقی بولی دي او هغه بول نظام خلاص سے هغه نه وباسي. دا مسنګ وباسي دا پټی دي دی په نوی د لکېږي نوی سره کېږي دا غي مختلف طریقې دي په تحریکی نو حرکت ور کراولي د چا عادت یو ونسره بل یادارے چتکو لگے گا سر کوڑا تھا خطا برشا قدمون واخلا یو خپ بلبانے والا مندکو وہا سملا اخبان سملا سم تخت سملا جسنگ طریقہ بانستا عادتی پٹو خیگا تختخو کا وذبانی تش پرش پرشو کا دیبانی ستا عادتی سر پڑا قولو عادتی وخوبانی کتکو تشکین و جکشا کہ سنگ عادت بھی تردی حدق ہوئے کہ یقین کی ریشی کہ زد بول نخلاشم ناغین بات استنجاو کا ناغین بات اوکس ہوگا. یہ تک استبراء من البول بھی علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی دا ذکر شریعت دمر سختی کرے دا وی ذکر مخالطت دا نجاسات سارا او باب عمل چا آغا مفسد کی فساد دیت البینی تا نو آغا موجب دا عذاب قبر ندی وجہ بولا نظام سارا سمن کا شریعت پدے کے سحوالے دا سمن کا جمهوری انت درد پش پش دیتا سنجال دیتا سکر او دست زر مندل او جلالہ کی مندی وہی تے شک دی پیدا شی یار خیر سنت خیر خیر من شر دی نا جدان تصفا کا وقتی رازا ازان کی وشی ناگینا پاسا مندی را مندی وہا استنجال ہے کہ کینا پاسے گا اور سنجاو کا کامل تلاشا وکیا ولد کو بدو بدے گا سمنا بیارا کشا دانا سنت کو ہوتا اورا بیا وردش مردشو کا نمراش بیستی جاو او دستی ہو کا فساباش جو شک دیوی مسالہ کبھی ندا اولاد جاو دست ما جاول کے اتر ترسو فرسو زان بخلا سینا چه طلب دو براحت اولوشو دو دکر استا او دست آواب چیدن بول پاتی دی او روز تراولی استنجال وکر استنجال نصیفی انت بول راوت لیا او دست نکیگی او دست نکی من دیت سر نکیگی و دیکھ بطریر احتیاط کے شریعت زمان پر ایک احتیاط کرے استبراء من البول. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهناد قال حدثنا وكيع استاذان ذك امام ابو داود زهير بن حرب وابن هناد دا هناد ابن مسعد تیمی دے ندی وجنا او دا کوفیو سیدن کے جیسے قراوی دے یو سلطو بندوس کی پیدا شوئے دے 263 کو فات شوئے دے. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس دا طاووس چکمے طاووس نے کیسانیہ مانے دے ابو عبد الرحمن دی کنیہ دا دی نم زکوان دے طاووس لقب دے سپو فقیر اوی او فرشت کی وفات شوئے دے. اگر وکیل عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وعنہما قال ابن عباس مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شو مرنا شو پیغمبر علیہ السلام علی قبرین اور دو قبروں باندې قبرین دی وجنا
او دلته مراد نه مقبولیان دي هغه دوه کسان چې په قبرونو کې دفن و هغې باندې نبي علیه السلام تېر شو خو د دې مقبولیانو نوم نبي علیه السلام وانه مستو دا قصدن نبي علیه السلام نه دی اغوستی ځکه نبي علیه السلام په دوی باندې پرده واچوله د تستر او د پردې دپاره نبي علیه السلام د دوی نوم نه دی اغوستی وقال نبی علیہ السلام انهما لدوان يعذبان دیت عذاب ورکولے کی وما يعذبان فی کبیر دیت عذاب نہ ورکولے کی کبیر کی دلتا مراد په کبیر سره هغه فعل یشق ترکه چې هغه پرې بدل ډیر سخت و امام بخاری ویل نقل کړی دی وانه لکبیر وما يعذبان في كبير دیت عذاب نہ ورکولے کی رسول گناہ کی وانه لکبیر او داوی گناہ دا ندی وجنا دلتا ظاہری وزی روایت کے تعارض دیتے وما يعذبان في كبير وانه لکبیرنا یا احتمال لري نبی علیہ السلام گمان کوله چې دا گناہ پټه گناہ نه ده نبی علیہ السلام ته فی الحال وحی راغله چې انه کبیر نبی علیہ السلام استدراک یا احتمال لري دا ضمیر راځي د عذاب تا وانه دا عذاب لکبیرنا معنا دا انه ليس بکبیر دا پټه گناہ نه ده په صورت کې او هو کبیر فی الذنب خو گناہ ډیر غټه ده صورت ډیر غټ ده خو ګناه ډیر غټه ده یا معنا دا آیات دا درېمه معنا دا ده او لیس بکبیر فی اعتقادهما د دې په عقیده کې دواړو دا وجه دا غټه ګناه نه ده وهو عند الله کبیر دا ګناه ده الله تعالی په دې باندې کبیره یا د کبیر معنا دا ده وما يعذبان فی کبیر دې عذاب نشور کولای کېږي سلور متوجه دا ده په داسې یو فعل کې داخل پر قدرت په دې باندې ډیر سخت دی فعل کی عدامت کی آسانو جدی پری قدر پدی باندې ډیر آسانو چې دی دا فعل پری شوی هغه کوم یو دی اما هذا صدق سړی فکان ولا یستنزه من البول نو دی وزان ساتره د بولنا دا بونه کبیره دا ځکه چې بولنا ځان ساتي هم دی باطل شو او هم پری قدر بونه کبیره دا یو خداو واما هذا ده رجل اخر فکانه یمشي بالنمیمه دی بتل کوله په نمیمت باندې مشي بالنمیمه سعی بالفساد کوله دا اقبح القبائل د تو کسان جن اچولا حقیقت د نمیمت داره چې نقل کلام وکړي یو خبري بعد تنقل کړه جهاد الفساد تسوکی د بعض خلکو خبرې د بعض تنقل کړه جهاد الفساد په طریقې د فساد باندې دا نقل کې دا چې د بولو نه ساتي د دې نه لازميږي بطلان د ماته نو د دې پر بدل دا هم کبیره د بلا شک مشبهات او همدارنګه نمیمت دو کسان په جنگ اچول داغي یو خبرې بل ته نقل کې بل تعالی جهاد الفساد نو دا غونه کبیره دا فکان یمشي بالنمیمه ثم دعا بنبی السلام را بل لکړو بعصیب رطب نبی السلام را او تعالی سانګا عصیر سانګه د فرمان ته ویل کېږي فرمان سانګه را او تعالی رد چلم دا فشقوا باسنين نبی السلام دا دو دیکړه باسنين دا باز دا لپاره تاکید لپاره او دا اسنين دا منصوب على الحال فشقوا باسنين حال کون دي کې یا چیرې کړه دوازه ثم غرسا نبی السلام کین اولا على هذا ودغ قبر بان واحدا يوسانغا وعلى هذا وقبر اخر بان واحدا بلسانغا وبلكيو وقال نبی السلام قولی لعله تدي وجنا دا لعل تعليل دفار دے يخفف عنهما على تبارك وتعالى بس والد عذاب راولي دي دوارنا ما لم يبصا ترسوچ دا دوار سانگی وچی شوی نوی احتمال لري یا نبی السلام ته وحی وشوا چې دا عذاب تخفیف د دې دوارنا راځي په دغه مودې پورې ترسوچ دا لمنی وی عذاب په باندې سپکوي او بیم قول لنا نبی السلام دغه مودي اندازي عمر نبی السلام هغه وی دغه څنګه دی دوه د پاره سفارش کوي او یاد علی نبی السلام
دعا وکړه د تخفیف د عذاب په دومره مودې باندې تر څو چې د څانګو کې لوړوالی وي. نو داسې نه ده چې دا څانګه کې یو معنا ده چې د خصوصیت په دې کې موجود دی، په دې کې موجود نه. نبي علیه السلام دغه مودې پورې دعا وکړه چې الله څو چې د څانګو کې لوړوالی وي د دواړو باندې عذاب آسان کړي. او دا لوړوالی چې پکې وي دې وخته پورې ولې ځکه معنا دا ده تر څو چې دا لمدې وي نو دوی څه کوي؟ تر څو چې دې کې لوړوالی وي نو د لوړوالي په صورت کې دوی څه کوي؟ دوی د الله حمد وایي، د الله تبارک وتعالی ثنا وایي. نو دې وجې نه حمد او ثنا وایي په دغه زمانه کې، په دغه دور کې او په دغه وخت کې د الله حمد او ثنا وایي. دغه وخت پورې دوی نه عذاب به څنګه وي؟ نو دا به اوچتوي د دوی نه عذاب. نو ځکه نبي علیه السلام وویل فشرطه باثنین، نو بیا دوه ځایه ما لم ییبسا تر څو چې دا دواړه وچې شوي نه وي. قال حناد یستتر مکان یستنزه، قال حناد یستتر عن اعین الناس مکان یستنزه. دلته د دې دینا غرض بیان د اختلاف د الفاظ د ظاهر او د حناد دی، او د امام ابو داود غرض اشاره د اختلاف ته په متن او سند دواړو کې ځان په پوهی کا. امام ابو داود غرض اشاره د اختلاف ته په متن او سند دواړو. هغه داس د مخکې سند ته وګوره، مجاهد یحدث د چانه عن طاووس، د چانه نقل کوي طاووس نه، د ابن عباس او د مجاهد او د ابن عباس سره نو په من کې واسطه څوک ده؟ طاووس. دا ورپسې سند ترېشه دا دویم عثمان ابن ابي شيبه دې سند ترېشه عن مجاهد عن ابن عباس. د مجاهد ابن عباس په من کې واسطه شته؟ نشته. البته واسطه شته دلته نشته دی. نو اشاره شو اختلاف ته په چا کې؟ په سند. دویم اشاره د اختلاف ته په متن کې، په چا ته؟ اختلاف ته په متن کې. وګوره د مجاهد دو شاګردان دي. مجاهد یو شاګرد د مجاهد چې کوم دی اعمش دی. مجاهد څنګه دی؟ اعمش. دویم شاګرد د مجاهد څوک دی؟ منصور دی. منصور. بل شاګرد څه شی دی؟ اعمش دی. نو اعمش هغې لا یستنزه ویلي. څه ویلي دي؟ مخکې وګوره اعمش هلته څه وایي؟ لا یستنزه من البول. دا دویم روایت ته راشه. قال نو پیغمبر علیه السلام ویلي دي. نو قال دا جریر وایي کان لا یستتر من بوله. د منصور په روایت کې د احمد د مجاهد بل شاګرد منصور دی. نو هغه څه وایي؟ لا یستتر من بوله. هغې لا یستنزه ویلي دي. څه ویلي؟ لا یستتر. لیکن د دې اعمش هغې کې دوه شاګردان دي. یو شاګرد د اعمش دا خو یقینا د منصور شاګرد چې دی نو څوک د مجاهد شاګرد منصور دی. نو هغې لا یستتر ویلي. لیکن د دې مجاهد شاګرد اعمش دی. د اعمش کې دوه شاګردان دي. یو وکیع دی بل ابو معاویه دی. یو وکیع دی بل ابو معاویه. نو وکیع ابو معاویه. نو د ابو معاویه روایت د اعمش نه نقل کوي د مجاهد نه. هغې ویلي یستنزه. وروسته وګوره وقال ابو معاویه دویم روایت اخر ته یستنزه. دې څه ویلي دي؟ یستنزه ویلي. بیا د وکیع دوه شاګردان دي. یو زهیر ابن حرب او بل حناد دی. نو حناد یستتر ویلي دي او دا زهیر ابن حرب یستنزه ویلي. د هغې د شاګردانو به اختلاف دی. نو وکیع یو شاګرد ابو معاویه دی. هغې یستنزه ویلي دي. او د هغې وکیع بیا دوه شاګردان نور دي، زهیر او حناد. نو زهیر هغې حناد یستتر ویلي دي په دې د یستنزه باندې، او زهیر به لا یستنزه دا ویلي. اشاره کې امام ابو داود چې اختلاف په متن کې موجود دي او اختلاف په چا کې؟ په سند دواړو کې. ګوره قال حناد. نو غرض
بیان اختلاف الفاظ ظهر او حنات حنات سوی یستترو ځان پټول من اعین الناس یستترو وی معنا دا نیګر دوله مابین پکې په مابین د بولو کې ستر پردې نه ګرځولا تر دې پورې چې دا بولې ونه رسیږي دیتا نو دی وخت به دا روایت موافق شي روایت زهیر سره چې لا یستترو من البول ما کان یستترو دی ویلي په دې یستترو باندې څه ویلي دا یستترو باندې یستترو ویلي حنات او زهیر یستترو ویلي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير دا جرير بن عبد الحميد بن قرد زبير كوفي في ذكره او دا ان اغت ريت قاضي بادشاہ د سیخره او په اخري عمر کې نو بیا په حافظه کې کډوال راغلي لو سراتات کې وفات شوی عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من جرير ويو كان لا يستتر من بوله كان لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله نو مگر دوله موافق پرکی د بولو کې سوترا دی وکي دا روایت موافق شذروي د لا يستتر سرا وقال ابو معاويه ویلی ابو معاویه درویت فقید اعمشنا دا یو شاگرد اعمش هغه چې دینو ابو معاویه دی هغه یستند ویلی دی او بل شاگرد اعمش وکیل و شاگردان دی یو زهیر دی بل حنات دی حنات یستند ویلی دی زهیر کدا یستند ویلی دی اشاره اختلاف ده هم په متن کې او هم په سند وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عبدي ابو بشر كني لا هو سقرا بينه ندي وجنا اعمش نے چې کوم روایت نقل کړي علماء په تنقید کړي دي جو سنه اویا کې وفات شوی دی قال حدثنا اعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه الرحمن بن حسن الذي مور چې کوم دی حسن موروا تبلان بن عبد الله بن متعد يالدين ما سوا دا عبد الرحمن بن عبد الله بن متعب ابن عبد الله بن طيب الصحابي دي دا شرحبيل بن حسنه دا ابي ورود عبد الله قال انطلقت انا وعمر بن العاص الى النبي قال الرحمن انطلقت انا وعمر بن عاص من دلال الدوار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم دا عمر بن عاص بن وائل صحابي دي مشهور صحابي دي قبل الفتح باتم خان باندې فتح د مکه مکرمه نه مخ ایمان راوړی سو کوئی په مابین د حدیبی خیبر کې ایمان راوړی تر دې حالت پورې چې د امارت د مصر په ذریعہ والا شوی دی اول په زمانه د عمر بن خطاب کې دویم چې د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دا چې په سفر میاش واته کې هجری کې تر دې چې دا وفات شوی دی درسته په هجری کې دا وفات شوی دی او نبی قال د عمر در اویا روایات دې نقل دي عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما در اویا روایات دا نقل دي فخرج معه درقة ثم استتر بها نبی علیہ السلام قوت و معه درقة نبی علیہ السلام سر ډال دا درقه ډال ته ویل کېږي چې کله دا سرمنې نه جوړوي درقه دا ډال ته ویل کېږي چې کله د سرمنې نه جوړوي نو هغه ډال ته درقه دا ویل کېږي چې سر ډال یعنی هغه ډالو چې هغه د سرمنې نه جوړ شوي دا ورسره وو ثم استتر بها نبی علیہ السلام دا حائل وګڼل په مابین خلکو په مابین د خلکو کې ثم قال نبی علیہ السلام په ولکړ مستقبلا الیها نبی علیہ السلام هغه ته مخ واړول فقلنا مقبل ځان سره انظروا الیه وګورئ نبی علیہ السلام ته تعجب مکو انکار مکو دا تعجب انکار صحابه ولیکولا ځکه دا زمانہ حدیث الاسلام وا دا زمانہ و زمانہ د قلیل العلم وا علم ډیر کم نوې صحابه کرام اسلام راوړل نو یو ګوري نبی علیہ السلام تا یقول کما تقول المرأه نبی علیہ السلام دا څه قول کوي لکه پشان د بول د چا د خدو خدای چې څنګه بول کوي خود پشان ته بول کی کما تقول المرأه دا خبره ولې کما تقول المرأه علامه عراقی وی تشبیه د خدای ته ورکړه په تستر کې پرده کوي تشبیه د خدای سره ورکړه په ناسته کې
कदीदा गुमान कवला عرب ودا ویل جاهلیت په دور کې شهامت د سړی تقاضا د تستر نه کوي جاهلیان ودا سیو دی وجنا بولاړ په بوله کوي یو د بل مخ کې وکی نسل بوله به کوي یا شهامت ګڼلا یا بعد بعد تکویلی یقولو دی وجنا دا بوله کوي په طریقې د سیاره باندې دا سی بوله کوي دلته چې کوم لکه پشان د بول د خدو دا هی پشان کوي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول المرأة وهو قاعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم دانا سے نبی علیہ السلام بول بالکل وذکرادی وهو جالس كما تقول المرأة ذکر جاہلن مداوی شہامت دا قدرگا ولا روان بول مکا او قلب در تقولی تبول کدا دان دفار شہامت گرنا ندی وجن دا خبر اکلا فسمع وولد النبی علیہ السلام ذالک دا قول دی وقال النبي صلى الله عليه وسلم علم كان متفت نشتري ما لقيا اغه مخامخ شوه دي صاحب بني اسرائيل صاحب بني اسرائيل دلته مراد صاحب بني اسرائيل دی وجنا چې چرتا صفت نشتري چې ما لقيا اغه مخامخ شوه صاحب بني اسرائيل صاحب نه مراد موسی عليه السلام ده اغه ملګری د بني اسرائيل صاحب بني اسرائيل كانوا دا اسرائيل بني اسرائيل اذا اصابهم البول کله بچ دي کبول ورسني قطع ما اصابهم دیما کار کولا آغده دی وجنا دیما کار کولا دیما پر کولا ما آغده اصابهم البول چې کوم دي ته بول ورسني منهم دینا فنهاهم من بردا صاحب موسی عليه السلام هم دا بني اسرائيل من کړه تعاون في امر قولنا چې د قول امر کې سستی مکوي بني اسرائيل روان ماشومان په شانتا قول به کوي په تنو باندې وکړه روانه ولا روغه بوله کوي پسراوي کې بدن کې بوله کوي کته بوله چې روانه دی وجه موسی عليه السلام دې باندې کړه فنهاهم من کړه صاحب موسی عليه السلام هم دا بني اسرائيل تعاون في امر قولنا فعذب في قبره من لم ينتهي كسوب من نشون فعذب في قبره عذاب ورکړ شو دي ته پچا کې په خبر کې وسبب د عصيان د دې باندې چې دا حکم د شرع نه نو دیو نبی رسول الله ویلي تاسو ځان د بول نو ساتي دې لپاره وندر سیږي تاسو ته ما اسوابا چې هغه سيدي او چاته بني اسرائيل تا هغه تاسو ته وندر سیږي وعذب من لم ينتهي في قبره عذاب ورکړ شو هغه چاته چې څوک من نشو په خبر کې قال ابو داود وی غرض امام ابو داود تفسیر د اجمال نے یاد آسی ہویا غرض مصنف دې کلامنا بیان د اختلاف د متن د حدیث یو په سند د حدیث کې روایت د عبدالرحمن ابن حسن مرفوع علم تعلمو لیکن دا روایت کې تاسو پته نشتا پدې کې ثوب ذکر نه لري پدې کې جلد ذکر نه لري جسد ذکر نه لري یو په کې ذکر نه لري دا په کې ذکر نه تاسو پته نشتا نه په کې جامع دې کله دې جامع ته بولې رسېدلې نه د جسد ذکر دی نه د جلد ذکر دی روایت منصور راغله او مستقبل ردابي وایلنا دا صحیح روایت ته وګورئ منصور ابي وائل نے روایت راغله دا ابي موسی نے موقوف غیر مرفوع ہے هغه کې لفظ د جلد احد راغله کله راغله شاته قال ابو داود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى موقوف ابي موسى شاف في هذا الحديث قال بسبب جلد احدهما روایت امام ابو داود امام مسلم اور روایت بخاری کے آگے کے صوب احدهم راغله اور ابو داود مسلم روایت کی جلد احدهم راغله وقال عاصم سرور روایت عاصم یہ راغله دا بي وائلنا دا بي موسی اشعری نا مرفوع نبی صلی اللہ پوری آگے کی جسد احدهم راغله نے وګورئ وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم يلي اذا اصابهم البول شبول ورسل ثوب احدهم يا جلد احدهم يا جسد احدهم شكم دي تبول ورسل يا کاٹ کولا جامع تبول ورسل کاٹ کا
सरमंता वरसे दे काट का जसद बोले वरसे जे हुक्म दो खिलावा काट के इमाम कुरतबी वही दत्त मुराद जल्दना योदा मजलूद नदी बा मुस्तला ए सरमने बे मुस्तला जने सारो सरमने जनावर सरमनो ते बे बाबर का बे बने जामु पदे मुस्तला और बाद हमन करे बजाहिर बानी और बाद वही ना मुराद न जसद दे दा आगा इसरो अगलाल दे छ आगा पदे खलको नो आगे जसद तब वरसदल या बकाट को ना आगा सख मशाक का में चना पदे बानी मुकरर करी ज़कात सलोरम ही सदमाल सलोरम को यो वर्कावा वो सर्वियो तो पियो रुपये दसो की नवर के मंजुना पांचो सौ पशुवरस के उसको जिंदे मुर्दे नदी मला तारीख से नम्द सहार जमा तेरी जिंदे मुर्दे नन्द चुकावले ने जासा ते जामी बदन तबु विंदा अंत काट कवलो जामा काट का पेंची का बदन ने काट कदा सोमन सस्ती हुआ गुना वाले वो कर पतंदी बली के लिए वो चंदा तारे नन्नावा करा कदे सबक तक पतंदी बली के लिए वो शनाजी मरेशी सबक तक सोक नावक तरागले सोक नावक तरागले आगत द्वार तरफ रेता वही को टोल नमस्कार आगले इस पतन लगी आज तक पतंदी बली के लिए वो चंदा नावक तरागले ने दावली किल का समर सबका दा टोल नबी के सलाम मुबारक दो जन अल्लाह पमबान संगा कड़ा आसान कड़ा संगा कड़ा आसान कड़ा मुदेविदा आगा किसर दे दा आगा सख्ती दा जेकम किसरो सख्ती रब्बुल आलमीन मुकर्रर कड़ी वचाबानी बनी इस्राइल बांधे बनी इस्राइल बांधे दा मुकर्रर नुदर ता रिवायात दा मुख्तलिफ गोर और क़ाल दाऊद क़ाल मंसूर रिवायत की नकल की अबी वायलना अबी वाइदा शकीक इब्न सलमे असली कुफी ने नबी सलाम जमाने में दिलेवा और सुबी महजर मिले नो तदीब सिखर अबी और खिलाफत दो उमर के अंदर की वफात शेरे अगर इल्तिजा की मुसा शरीफ في هذا الحديث दा हदीस ने मुराद हदीस अब्दुर्रहमान इब्न हसन ने और किसी ने बनी इसराइल की बाल वेदी से जल्द अहदihim अबू मुसावी जल्द अहदihim वक़ाल आसिम दा आसिम इब्न बहदल ने तदीन चिजनो ददा चिजनो इब्न बहदल इब्न नजूद दा आसिम दा कुराई सबअ की औखाली ने कुराई सबअ के दाखिल ने अगर वे नकल की अन अबी वाइल हवाया عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم باب البول قائما باب البول قائما باب ये बयान जो बोल कायमा की चवला वाली बोल के दा बोल कायमा ना जायज दियो का जायज नहीं वला वाली बोल के दा जायज दियो का जायज नहीं इमाम अबू दाऊद जल्द बोल कायमन साबित है सही बोल कायमन साबित है वलिद कदा हम्बली दे और दीन हम्बलियान दलाइल दाईद मसलक की जनाब साबित है बोल कायमन की देखिए इख्तिलाफ दे वला रबानी बोल कबूल दा सिंगली ये मसलक की इख्तिलाफ दे यो मसलक दे इमाम शाफी रही मौला दे शवाफी बोले कायमन दा मकरूह तंजीही बोले कायमन दा मकरूह लेकिन मकरूह तंजीही जान पे बानी पूरी का व मुनासिब कचीता बोले कायमन के मुशाबहत काफिरान सर के काफिरान बना सबोले गई कवले शी ना सादा मुसलमान मुस्लिम कवले जाकिदा आगा आगुस्तेवी सोर तवी एंशट दा पत्रुनी आगुस्तेवी यानी आगश आगुस्तेवी चिदती दा सोले दा सिजुन पको के माना दा दा राटोले और तंगई तदी तलकान को जवा के वरदा एंशट वई और दाश आगुस्तेवी पत्रुन मोतवे कहां सवरतवे तशबीह का फिरान उसर के तशबीह फासिकान सर के परिव के बेदा हराम दे
دا संगरे حرام दे कबोले कायमन के मुशाबहत नष्ट मकरूही तंदीरी कबोले कायमन वाले के मुशाबहत काफिर सर दे फासिकान सर दे बेनी वकीना हराम दे ذکر قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ رکون دیتا ہوئی معمولی میدان بنکے لکشارت میدان بنکے گیر کے بنا خریدنکے کنیل دلگانو دنائی سر کے بنا خریدنکے کنیل دوسانو دوسی غانکی وٹی ناچے کافر تر مشابہت دے نن خود طالب بچے دے عالم بچے دے تبلیغ بچے امدار کا حاجی بچے سکول تراوان دے تئی پغاڑ کیا چولے دا وہ مناسب سرد دربانی لکھی دا وہ تبلیغی سے والی خلق کو سکر دے دان نہیں دے وہ حاجی سے والی بیت اللہ نہ طواف نہ کے او بلکور نہ نگوری انت منڈے وہی نہ کا روپی خرچ کے وہ چیزیں مناسب تو خدا تعالی اسلام بچے والے دا سے گئی کوٹ پتر مواچو تئی پغاڑ کے واچو دا کافرانو سره مشابهت دے جدی کئی مقصد دادا چه عیسیٰ علیہ السلام مگا پانسی کڑے رے عیسیٰ علیہ السلام مگا دار خیگا ولے رے و مناسب و تبلیغی و حدیثہ و عقیدہ چه عیسیٰ علیہ السلام پاس معلوم کرے ستا بچے ستا دوی ولی نخرید کافران کئی دیتا دتا توجہ اگر نشترے ذرط دمعی واچے دخل کو اصلاح کوئی تو عالمی دخل کو اصلاح کا خلق اصلاح کوا یہ کہ مشابہت کافران سرے تشبیه کافرانو سره د من شبه بقوم وهو منهم سو کی چا سره مشابهت کی گیره کی مشابهت کے ځان نه د حمار دور جوړ کړي د سر نو د گیرنا نخری پکې کې قیچی باندې کله یو تر بل تر د کافرانو سره مشابهت دي لاړې مشابهت کې من شبه بقوم وهو منهم ورته قیامت کې هغه سره مشابهت کې دانی په سب کې بولاړي هغه په سب کې با التولاړي حناب ویم مسلک مذهب د حنابلہ وله حنابلہ او موالد چې کوم دی هغه داوي که انسان بوله په ولاړ باندې کوي دا محفوظ من رشاش البول جائز بلا کراهیت دی جائز دی بغیر د جان کراهیت نه کسان کو د بول نه محفوظ دی بیا جائز دی بلا کراهیت نه دریم قول چا د سعید بن مسیب دی د عروه ابن زبیر دی هغه وی جائز مطلقاً نو دا جائز دی مطلقاً هغه سوی جائز مطلقاً نو دا جائز دی مطلقاً احناف چې کوم دی مسلک په شان د شوافیع دی احناف مسلک دا مکروه تنزیه دی ولا باندې بول کول دا مکروه تنزیه دی کافرانو فاسقانو دنګانو سره مشابهت کې به حرام دی د شریعت د کافر سره مشابهت سخت منع کړي ډېر سخت منع کړي چې ولا تر معمولی کوټه میدان مکوا مفکیره کې کوا دا ګیره خیر یا ډول د چا کار دی دا پرنګیانو کار دی د انګریزانو کار دی دا د هندوانو کار دی دا د کافرانو کار دی دا د سره مشابهت دا باندې کې ودلت روایت کې ګورو مسترادین متوایا وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم حارث بن سنجرادي عربي مسلم بن ابراهيم نا دا مسلم ابن ابراهيم یا ابو عمرو بصری سے راوی نے او قال دا قال حدثنا شعبہ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة دا ابو عوانة وزاحم نے ابو عوانة وزاحم عبد الله واسطی نے کنی باندې دا مشهور دی وهذا لفظ حفصنا امام ابو داود و استادان دی یو حفظ دی بل مسدد دی تعین کی ودا الفاظ حفظ دی سلیمان عن ابي وائل عن حذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنه روایت راغله دا حذيفه بن يمان دی د یمان څخه چې د حذيفه حفظ دی دار انصار حلیفات شوی صحابی نے جلیل قدر صحابی نے من السابقین الاولین صحابہ ولنے فلارهم صحابی وخود کدا حاضرو پاول خلافت علی رضی اللہ عنہ کے وفات شوی نے او فلار چکم دے دو مشکی چې دنو مر شوی نے او دا دوی پشپک دیش کی وفات شوی نے
او یوصل او لس روایات د دین راغلي دي یوصل رس او د دې خصوصیت دا ده خصوصیت چې د ټول عمر حذیفه رضی الله عنه په جهاد کې تیر کړی دی ټول عمر یې وقف کړو په جهاد کې ټول عمر جهاد کې تیر کړی دی دا حذیفه قال وی اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم نبی اسلام ډیرار د قوم تراغه خط خزل چې ورځي فبار قائما نبی اسلام بولی ورته په ولاړ باندې نبی اسلام بولی کړي ولاړ باندې ظاهر روایت نه معلومیږي چې نبی اسلام بولی په ولاړ باندې کړي دي احنا مؤمنین جواب کو نبی اسلام بولی په ولاړ باندې کړي دي لیکن دا بولی په ولاړ باندې چې کړي دي دا په هغه صورت کې چې دلته نبی صلوات و سلام د تکلیف یو روایت کرا دی نبی اسلام د ګونو کې چې نه راغت کړو یو رنگ دیامی تمامت ویدکی گامی کی درد نبی اسلام کی نسیدل نشوا او سو گئینا نبی اسلام په ملا کې دردو دریم جواب دا کو چې نبی اسلام د تزیه پیدا نه پچکیری د ناس د فارز دیلو څنګه دا ډیرام چې کنه سیدل جامع خرابې دي څلورم جواب دا کو نبی اسلام په قائمن کړي بیان د جواز د پارا اکثر احوال د نبی اسلام دا ناستوا ثم دعا قال قائما لیکن دلتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو روایت نقل کړی دی امام ترمذی نقل کړی حضرت عائشہ فرمایي چا دا من حدثا چا چې دا بیان وکړ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قائما فلا تصدقوه چې چا ویل نبی رسول الله په ولاړ په لیکلي تصدیق مکویا او دا توي فبال قائما نو چې تعارض تضاد دی نو ته جواب وکړه چې حضرت عائشہ رضی الله عنها مراد نفي مطلقاً ندا مراد نفي د عادت نه چا چې دا ویلي چې نبی رسول الله عادت دا چې ولاړ په لیکلي فلا تصدقوه عادت دا چې بوله بناس کولې کله کله په ولاړ کړي یا مراد نفي د بیت نه بیت چې نفي د بوله په بیت کې دا چې چا ویلي چې نبی رسول الله کې بوله په ولاړ کړي فلا تصدقوه دا نه مراد ده او په خارج کې نبی صلی الله علیه وسلم بهر په سفر کې د کور نه بهر بوله ولاړ باندې کله کله کړي دي دریم جواب دار د حدیث موقوف د حضرت عائشہ رضی الله عنها پورې حدیث دا موقوف د حضرت عائشہ رضی الله عنها پورې او سوال دار چې نبی رسول الله په بوله تولل رسول دا بوله قریب بوله وکړي نبی رسول الله ایران کرانه بوله وکړي اذا ذهب المذهب ابعد نبی اسلام په روانه کولا دلته دا بوله قریب بوله وکړي موږ وایو چې نبی اسلام دی وخت مصروف او مراد د مسلمانانو کې د مسلمانانو کارونه کې مصروف او تکړه لري تل نه شو ته قریب نبی اسلام دا وکړي قریب وکړي قال ابو داود جدید نبورا یو مسئلہ دا معلوم شوا چې بولی په مساعدت د قوم کې جایز جلیران جو چې ضرر ورته نه یو چې ضرر ورته یې کوا دویم دا معلوم شوا چې انتفاع مستر پچا کې پوداس کې د تلمیذ او شاګرد نه چې نو دا جایز دی چا غیر فائدہ واخلي نو فائدہ مستر چې نو دا جایز دی دا اغینا نو دا جایز دی نبی صلی الله علیه وسلم چې نو اغینا فائدہ واخلا ولاړ باندې بولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړي په دې وجنا دا هغه وي په دې پر دي رانو زنه نبی اسلام نه لږ کېدل ما ته نبی اسلام را اوبر حتا كنت عند عقبه چې نبی اسلام ته قریب شمه نبی اسلام ته نږدې شمه او نبی اسلام ته قریب نږدې شمه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي امینه ورستا نو بیا ما ته ویل خلق نظام پټ نو بول قائمن کړی دی دی وجنه فبالا ثم دعا بماء نبی اسلام را بل لوکړ په باندې تلمیذ شاګرد باندې وګرا والو بدر طرف نو دا جائز دی او مصف مسالا خفيه مصف موضوع باندې وګرا درې مسله معلومه شو چې مصف موضوع باندې دا جائز ده قال ابو داود غرض امام ابو داود داري دا شیخ مسدد دی نو دې اجازه کړې په حدیث د حفص ابن عمر باندې اگے بانے دیاتوار اکڑیا غدارے قال ابو داود وی قال مسدد قال حذیفہ فذهب قرار وتبعد عنه صلی اللہ علیہ وسلم
نبی علیہ السلام نه لري کېدلما فذهبت بوجه الګمان له عادت نبی علیہ السلام دا ان تبعد عن الناس چې خلقونه لري کېږي نو د نبی علیہ السلام نه لري شما فدعاني نذير قبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حتى كنت عند عقبه ذات نبی علیہ السلام منذ سنتنا علما دې پوری چې ساتر شما په مابین د دې د خلق مابین کې فرض شما دا مخکې حدیث استبراء من البول د عذاب قبر هغه نن ګورا یو څو مسلې مستنبط کیږي هغه حدیث هغه د یو دا مسله معلومه شو حقیقت د عذاب قبر دا حق دی لکه دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده عذاب قبر حق دی محققین معتزله وایي چې عذاب حق دی قبر خلاف ثابت دی بعض معتزله ولرا دویمه مسله دا معلومه شو چې دا بول نجسی دی استنتهو من البول دی وجنا بول نجسی دی برابر خبر دا مطلقا معقول لحوی بغیر معقول لحوی ذکر لا یستنتهو مطلق راغلے بول نجسی دی دا د احناف مسلک دی شوافی حنابلہ امام محمد سے وی چې بول د معقول لحم دا طاهری دی موینا کما معقول لحوی بغیر معقول لحوی دا دوال نجسی دی او دریم دا مسله معلومه شوه چې ونه کېنې څانګه کېنې لمده په قبر باندې دا مفید دی قبر والا ته فایده ورکوي دا داسې دی که ذکر الله درود یې ورغلی دا الله ذکر کې دعاګانې کې تلاوت د قرآن کریم کې سورت فاتحه سورت اخلاص دی دا قبر مړي والا ته فایده رسوي دا لمده څانګه کو نن الله حمد ثنا وایي دې باندې قبر والا ته مړی ته چې نو فائدہ په باندې ملاويږي او فائدہ په باندې رسیږي تلاوت کې خبر کړه درود وې سلام په باندې اچي ذکر او اذکار کې دعاګانې کې لمدا څنګه په باندې کې ونه به کې مړی ته په باندې فائدہ رسیږي نو دیو جن مسله دا ده تبلیغ بیاګانې او دا سيزونه دا وکړه نه چانه او د خبر نه دا سیس کارکې نه چې ته ولګي دا کار کې نه دا مو کار کولې کار کول د مخبرې نه نو دا جایز نه دي چې دا کار کې دا کار کې نه پرې د کدا سنا وي